یاد الله مساجدها نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چې په ځایونو کې ما ته خوښ ځای مساجد دي. الله وی کته وی چې زما د رحمت د صادر لاندې راشي نو زما کور ته راشه. دا زما د رحمت د صادر لاندې رالی بس رحمتونه در باندې زما په کور کې وریږي. بیا مساجدو ته حاضری حضرت انسان او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی با اکثر د څه دپاره د منځ دپاره حاضري کوي، ورنه نور عبادات خو ته کور کې هم کولی شي، نفل کور کې کولی شي، تلاوت کور کې کولی شي، روژه کور کې نیولی شي، لیکن فرض منځ د جمع سره قرآن کې الله فرمایي ورکعوا مع الراکعین. تاسو که منځ کوئ نو د مع الراکعین د جمع والا سره وکړئ. نو مسجد ته انسان دې دپاره راځي چې زه جمع لاندې کړم محترمو، او چې جمع له انسان راشي نو الله وی زما فضل در باندې وشو، بنده ماته ډېر زیات خوښ شوې او د خپل د رحم لاندې مې راوستې نو ځان ته مې سره د راکعینو د جمع سره ودرولې. ورنه قرآن کې الله فرمایي ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. د هر څه دپاره وقتي چې وقت پې باندې تیر شي. خلک وایي چې اختر تیر شي نو نکریزې په دیوال وتپه، نو د مونځ دپاره فرض دپاره خپل ټیم دی چې تا نه جمع وشو بیا راځي نو د دې څه فایده ده؟ الله پې باندې خفه کېږي. او زه وایم چې رالی د الله فضل درته وایم، یو جمله وایم. امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له مسجد ته یو بابا راغی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای د دغه بابا عمر 95 سال او محترم 95 سال او کنز العمال وګوره. بیا وی نبی رسول الله ته چې وی نبی رسول الله زر را پاسې د بابا د دوو لاسونو نه اونیو، هغه بابا یو امسا په دوو لاسونو باندې نیولې وه، کېناسته روزي اوچتې کړې. نبی رسول الله ته وی د الله پیغمبره زما عمر 95 سال دی، دا وجود میرا کونټي شوی دی، عبادات نشم کولی، روجه حج زکات جهاد هیڅ هم نشم کولی، بیکاره وجود مې دی. بلکې دومره به درته ووایم چې زما کور والا زما د مرګ سوالونه کوي چې تی پرده که بوتانو ته وایي تی پرده که نو ووایه الله به ما ځان ته قبول کړي. دې نه بعد چې کلمه ووایم قسم د صحابه وایي د نبی علیه صلات وسلام مبارک دا مخ داسې پراخ او تک سور شو لکه سپرلي کې چې باران وشي او سور ګل بار روزي. دومره نبی علیه السلام خوشحاله شو. صحابو ته اواز وکوي الله دې ته نه ګوري، الله چې در باندې فضل او رحم وکړي صرف ما ته ودرېږه، ته د خدای کور ته امام الانبیا لرالې. بس زما رب وفرمیل چې ما ته ودرېدې او ودې ویلم چې خدای بارګاه کې دې حاضر یم. الله وی حاضري مې دله ډایرکټ جنت کې ولګوله. او یو بله جمله وایم چې ستا ایمان داسې شو چې جومات ته د جمع له نشي راوستې، محترمو جنت ته به دې څه دننه کې. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. الله ما چې سوي دي وره د خدای خپل دربار عالیه کې قبول منظور کې. الله اول په مال بیا په خدای دې د عمل کولو توفیق را نصیب کې. الله خدای مونږ د جمع سره د مونږ پابند خدای جوړ کې. الله د جمع سره د مونږ پابند خدای جوړ کې. الله جمع را نه زندګۍ کې چرته قضا نه کې. الله دې حاضر مجمع ته په نظر د رحمت باندې وګوري. کاروباریان دې لږ وخت استا کور ته استی دی او د امام الانبیا یو حدیث ته استی دی. خدای تا ویلی دی کوم مجلس کې چې زما د پیغمبر تذکره کیږي په باندې رحمتونو او پرښتې راځي. خدای پرښتو والا مجلس دی د چا چې څه قسم شرع حاجات دي خدای د خپل در نه پوره کړي. که څوک بیماران دي منبر سے بیمار د دعا وته کې الله شفای کامله عاجله نصیب کړي. زمونږ څومره ملګري د دې مونځ چې مونږ سره حاضري کوي دلته خدای زمونږ مقتدیان دي په دې بازار کې ما ته پته نه خدای بیماری شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي. که څوک قرضداري خدای د قرض د عذاب نه وساتي. الله د چا خپل کورونه نه خدای خپل کورونه ورته ور نصیب کړي. الله د چا اولاد نه صالح اولاد ورته ور نصیب کړي. الله په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.